ظاهرګل ته خواست کوم چې په لنډو ټکو کې د خپلو خیالات اظهار وکړي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ ستا عبادت کوو او تا نه مدد غواړو. زما ام پی اے صاحب خالد خان زمونږه او ستاسو ایڈوانس میر فضل امین خان زما خواږه درانه په صوفه چې کوم مېلمانه ناست دي ما ته چې کوم مخامخ مېلمانه دي کوم چې زما د کلي کشران مشران ما ته ولاړ دي زه د ټولو د زړه نه شکریا ادا کوم او زه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې آوازو د دې خلکو شکریا په کم الفاظو کې یاد کړم. د هغې وجه دا ده چې تاسو ته پته ده چې کلم مونږه له عزت را کړی دی نو هغه بازو را کړی دی او بیا یونین کونسل را کړی دی او بیا ورپسې یو سی را کړی دی. خو دا پرنه به زه ده ووایم چې مونږ له پوره تحصیل تنګي پی کې 62 چې کم عزت را کړ نو د هغې الفاظ ما سره نشته چې زه د هغوی شکریا ادا کړم. ځکه چې زه او زما ورور مونږ ډېر غریبانان یو خو زه ځان ته غریب نه وایم. غریب هغه چې هغه سره څوک نی. د پیسو خبره نه ده، خبره د خلکو ده، خبره د انسانانو ده او خبره د هغې مشرانو ده چې درته دواګانې کوي. نو زه به د پوره که زه نومونه اخلم نو کیدی شي چې فضل امین خان ووایي چې ګینې یاره دا خو هسې عجیده خبرې کوي. خو زه به د پوره چې کوم ځای د میر الیکشن دی نو د هغه ټولو شکریا ادا کوم چې چا ما سره تعاون وکړو، چا مونږ سره ملګرتیا وکړه. خو زه نن د خپل رور دپاره نه او د ځان دپاره هم نه، دا مخکې مونږ ویلي دي څنګه چې زیاد ووې خو یو وعده د ام پی اے صاحب نه مخلم او د فضل امین نه. ما فضل امین ته ویلي چې ما زه به په تو په زیاد کې فرق نه کوم او هغه مې ورسره نن ثابته کړه. د هغې وجه دا وه چې څنګه زیاد ووې د زیاد له عزت ورکړی او نن ما دله د هغې بدل خلاص کړه، ما وله عزت ورکړه او انشاءالله عزت به وله تاسو اوس ورکوئ چې څنګه په چینک مهر وخلی دغسې به د فضل امین په نښه باندې مهر وخی نو بیا به زمونږ عزت برقرار وي. د دې سره سره زه دواړو ته چې کوم خبرې دي زما ام پی اے صاحب ته خواست دی چې زیاد سره چا منډه والې ده، چا ورسره ملګرتیا کړې ده. فضل امین خان ام پی اے صاحب ام این اے صاحب موجود نشته، هغه ته دې هم دا خبره ورسوي څنګه چې زیاد ووې څنګه چې زیاد ووې. زه ورته نن سوال هم کوم، ریکویسټ هم ورته کوم چې هغه کسانو به ټلیفون هم اوچتئ، د هغوی به کار هم کوي، هغوی له به عزت هم ورکوي. ځکه چې نن تاسو ته کم د عزت میلو شوی دی نو دا د هغه ورکرانو نه دی کم چې د تحریک انصاف ورکران دي، کم چې د هغې عهدهداران دي. زما یو دغه دی چې کم ستا ممبر دی هغه ستا ممبر دی، خو چې کم ستا عوام دی ستا ورکر دی نو هغه ستا رور او ستا کشر دی او ستا مشر دی. دې الفاظو سره وخت به زه نه ضایع کوو، خبرې به فضل امین او زما ام پی اے کوي. خو زما دا سوال به مني او که ما ته خبره راله نو بیا به ما نه څوک ګیله نه کوي. څنګه چې زیاد ووې که هغه د تنګي دی، که هغه د میزاډیر دی، که هغه د پړانګار دی او که هغه د ترکي دی، که هغه د بازو دی، که هغه د زیم دی، که هغه د ارچن دی او که هغه د هډ کلي دی او که هغه د میاصیب ګړی دی، که هغه د پاړي جرنګې دی، که هغه د ټیشن کلي دی او خصوصي هغه که د بازو دی. زه به تاسو ته دا ریکوست کوم چې نه زما درته څه ضرورت شته ما له کار مه کوئ، خو زما دا بازو ته به په درنه سترګو ګورئ او دې پوره تحصیل ته دې ته به په داسې نظر ګورئ چې څنګه په خپل کلي خپل رشته دار ته ګورئ. نو دا به ستاسو مهرباني. زه در سره په دې الفاظو ښه په کلکه ولاړ یو. انشاءالله مونږ سره به دا وعده کوئ چې فضل امین به کامیابو، هسې نه لکه دا بل ځل شانتې چې
خلک و یاره ارشاد هغه هم ده خو زه یو افسوس هم کوم ام پی اس او د دې پوره غونډې نه دا تپوس کوم چې د زیاد او د فضل امین خفګان راغی نو ستاسو په دې پارټۍ دا څنګه پارټي ده په دې کې داسې یو سړی نو چې هغه راپاڅېدلی وي او دا خبره دا دومره لرې نه وي تلې دا خو یو زما هغه هم دا بازو دی هغه چا چې دا قدم اغشتی دی نو د هغه مثال خان نوم دی هغه هم دا بازو دی او زه هم دا بازو یم دا هر چا ته پته ده او بل ځلم په دې زیات باندې ام ان ای صاحب چا چې کوششونه کړي خو خدای دې عزت وکړي فضل امین زه به بار بار فضل امین له چې دا عزت ورکوم د مال عزت را کړی دی هغه وخت کې هم د زما رور نه منل خو چې دې فضل امین ما سره مرګتیا وکړه نو د ټولو ملګرو هم زما مرګتیا وکړه او موږ ارشاد ته زیات کینو خو بیا وخت تیر و دا پرې ما پوره کوشش وکړو چې موږ هغه وخت ضایع نه شي او انشاءالله زما رور دی خو زما زوی دی ما الله سره وعده کړې ده زما 2 زامن دي او درېیم مې دا زوی دی او څنګه چې هغه وویل لا اله الا محمد رسول الله چې مخکې مې ویلي دې ځای کې چې دوی کله د دوی الیکشن و چې موږ هم بیا د هر څه پورې ورتېرېږو خو چې موږ ته د پیسو ضرورت نشته موږ ته د دولت ضرورت نشته موږ ته ضرورت د دې خلکو دی چې دا کم ناست دي دا ام پی اس صاحب وګوره په لږ ساعت کې د ماښام نه زه اسلام آباد نه راغلی دا ټول ستا استقبال ته ولاړ دي ما ته د دې خلکو ضرورت دی خلک وایي پیسې نه دا خلک دا ستا مټیم دی دا ستا اوټم دی دا ستا همدردم دی او چې پاس کوي نو دوی به دې پاس کوي نه د پیسې پاس کولی شي نه د ګاډي پاس کولی شي نو زه د دې الفاظ سره د دې ټولو خلکو د پوره تحصیل شکریه ادا کوم